نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، په احادیث مبارکو کې د حضرت امام مهدی علیه السلام بشارت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، لکه څرنګه چې مخکې درسونه کې احادیث تیر شو. نن د احادیثو په روشنایي کې د حضرت امام مهدی علیه السلام د شخصیت متعلق چې کوم احادیث وارد شوي دي او راغلي دي، نو کوشش کوو چې هغه متعلق لږې خبرې وکړو. د احادیثو د مجموعې نه دا معلومیږي چې قیامت ته قریب به اهل بیتو کې یو خلیفه راشد ظهور کیږي چې د هغه په ذریعه سره به الله تعالی د خپل دین تایید او تقویت سامان مهیا کی. هغه به 7 کاله 8 کاله یا 9 کاله حکومت کی. په دې وخت کې به په ځمکه کې څه قسم ظلم، فساد، ناانصافي دا موجوده ای. نو حضرت امام مهدی علیه السلام بعد د خاتمه کې اسلامی عدل انصاف نظام مقایمی. په دغه دور د امام مهدی علیه السلام کې به امت ته ډېر نعمتونه دا ملاویږي. داسې نعمتونه کثرت پیدا، داسې نعمتونو پاراوانی به چې د هغې مثال به په مخکنی ادوارو کې چرته هم نه تیر شوی. په دغه زمانه کې به ځمکه خپل نباتات، خپلې میوې، غلې دا په وافر مقدار باندې روباسي. اسمانونه به خپل قطرې دا ښه ورکي، یعنی بارانونه به ښه په وافر مقدار کې د ضرورت مطابق کېږي او امت په د بېشمارو نعمتونو سره د الله تعالی په حکم باندې مخامخ وي او امت ته به بېشمار نعمتونه ملاویږي. او امام مهدی علیه السلام به عدل او انصاف قایمي، په خلقو کې به مال تقسیمي او څوک به چې دی نو هغه به غریب پاتې نشي. د دې خلیفه راشد لقب به مهدي. په دغه وخت کې به میوې هم ډېر په کثرت سره او بارانونه، دغه شانتې غلې، خیر او عافیت او دا ټول د خیر امور چې څومره دي نو دا به په دغه زمانه کې الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام د امت ته ورکړي او د هغې ذریعه به الله پاک حضرت امام مهدي علیه الرضوان ګرځوي. دا کوم خبرې چې مونږ وکړې نو دا ټول په ټوله یو خبره دا د احادیث مبارکونه ثابته ده. لکه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه او د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه، دا دواړه حضرات چې دي نو د دین یو حدیث نقل دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي یکون فی آخر الزمان خلیفة یقسم المال ولا يعده. چې په آخره زمانه کې به یو خلیفه راځي، مال به تقسیمي او شماري بینه، یعنی ډیر سخاوت به پکې او ډیر مسلمانانو باندې به ډیر همدردي او د مسلمانانو چې کوم حقوق په مخکنی ادوارو کې پامال شوي دي نو دغه ظلم، ستم، دغه ناانصافي دا به د هغه په وخت کې نه او بېشماره چې د مال به ورکي.
او دغه شانتي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المهدي منا اهل البيت. دا دواړه احادیث چې دي نو دا ابو نعیم په کتاب الفتن کې چې دي نو دا ذکر کړی دي. او ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ بل روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي تملأ الارض ظلما وجورا. ازمکه به د ظلم نه د ناانصافۍ نه ډکه شي. فيقوم رجل من عترتي فيملأها قسطا وعدلا يملك 7 أو 9. نو یو کس په الله پاک را پیدا کی زما د عترت نه زما په اولاد کې چې د ازمکه بد د عدل او د انصاف نه ډکه کی. او دغه شانتي بل حدیث مبارک ته اغم د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته تنعم امتی فی زمن المهدی نعمتا لم ينعموا مثلها قط. چې زما امت ته بعد حضرت مهدی علیہ السلام په زمانه کې داسې نعمتونه میلاویږي چې داسې نعمتونه به په مخکنی ادوارو کې چرته نه میلاو شوي. ترسل السماء علیهم مدرارا په شبو شبو بارانونه براوریږي. ولا تدع الارض شيئا من نباتها الا اخرجته. زمکه با د الله پاک په حکم سره هیڅ یو شی نه پرېږدي مګر هغه به روباسي، یعنی په وافر مقدار باندې به میوې کېږي او غلې به کېږي او څه چې د انسان ضرورت دی نو هغه به د دې ځمکې نه په وافر مقدار سره راوځي او خدای پاک په دې هر شي کې ډېر زیات برکت ورواچي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال فرمائی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فذکرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بما هو کائن. وی مونږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه راکړه، د بیان وکړو. مونږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خبرې واضح کړې، مونږ ته بیان کړې چې څه کېدونکي دي په مخکې زمانه کې. ثم قال بیا وفرمایل لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم. یعنی په دې دنیا کې کوئی یو ورځ هم باقی پاتې شي د دنیا په دې عمر کې نو الله پاک په دا ورځ اوږده کی حتی یبعث فیه رجلا من ولدی اسمه اسمی، حتی چې الله پاک په زما په اولاد کې یو کس را پیدا کی چې دا غنوم به زما د نوم په شان دي. د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي په دې حدیث کې فقام سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنہ فقال یا رسول الله من ای ولدک، اے د الله پیغمبره دا خلیفه باستا د کم یو بچی د کم یو اولاد په اولاد کې راځي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هو من ولدی هذا وضرب بيده على الحسين، چې دا به زما د دې بچی په اولاد کې او نبی علیه الصلاۃ والسلام واللاس مبارک په حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې کې خودو. دا حدیث مبارک چې نو حافظ ابو نعیم په صفت المهدی خپل کتاب کې چې دا ذکر کړی دی او د دې متعلق دا ویلي دي اسناده ضعیف. نو په دې کې اهل علم کلام کړی دی چې حضرت امام مهدی علیه السلام با د حضرت حسن رضی الله عنه په اولاد کې یا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، ځکه بعضې احادیث هغه دلالت په دې باندې کوي چې امام مهدي به د حضرت حسن رضی الله عنه په اولاد کې، او بعضې احادیثونه معلومیږي چې هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په اولاد کې. مولا علی قاری رحمه الله په مرقات کې د دې متعلق دا بحث فرمایلی دی چې حضرت امام مهدي به ذو نسبتین، یعنی نسبت په د حضرت حسن رضی الله عنه سره همي
د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره به همي او هغه به داسي چې انه من جهة الاب حسني ومن جانب الام حسیني، د پلار د طرفه به حسني، د مور د طرفه به حسیني. او مولا علی قاری رحم الله دا قیاس کړی دی د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد باندې چې یو اسماعیل علیه السلام دی، یو اسحاق علیه السلام دی. او هغه داسې چې ګورئ اسحاق علیه السلام یعنی د بني اسرائیل ټول پیغمبران الله پاک د حضرت عیسی علیه السلام پورې دا د حضرت اسحاق علیه السلام په اولاد کې را لېږلي دي. تر دغه ټیمه پورې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیغمبر نه دی راغلی. خو بیا خدای پاک د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې سردار دو جهان جناب نبینا محمد صلی الله علیه وسلم آخر پیغمبر خاتم النبیین راولېږو کله چې د ټولو پیغمبرانو سردار دی، چې دا د ټولو پیغمبرانو قایم مقام د کل وګرځېدو کنه. او اسماعیل علیه السلام د خدای پاک چې د ډېر لوی فضیلت ورکو چې د تمام پیغمبرانو سردار خدای پاک د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېږو. نو دغه شانتې مولا علی قاری رحم الله وایي چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په وجه باندې الله پاک په مسلمانانو کې یو صلح راوستی ده، لکه هغه د حضرت معاویه رضی الله عنه په حق کې چې کوم د خلافت نه دی دستبردار شوی دی، هغې واقعي طرف ته اشاره ده. نو د هغې په عوض کې به خدای پاک دې ته دا فضیلت ورکړي چې دا مخکې چې څومره یعنی اولیاء تیر شوي دي یا ائمه تیر شوي دي، نو هغه اکثریت د حضرت حسین رضی الله عنه په اولاد کې، نو د حضرت حسن رضی الله عنه په اولاد کې به خاتم الاولیاء یعنی څرنګه چې د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې خاتم الانبیاء خدای پاک مبعوث فرمایلی دی، نو د حضرت حسن رضی الله عنه په اولاد کې به الله پاک خاتم الاولیاء خاتم المجددین حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور فرمای. دا تحقیق مولا علی قاری رحم الله کړی دی او نور الله پاک عالم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.